نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. زمان مولانا عبدالهادی زہیر جمعیت علماء پاکستان صوبہ سرحد صوبائی سینئر نائب صدر او د دې مدرسې جامع ضیاء العلوم خدمت کوم د خادم یم. د 14 اگست په حواله سره د تپوس شو. نو 14 اگست دا زمونږ یوم ازادي ده. مطلب دا دی چې موږ ته الله پاک د ازادۍ غونډه کې لوی نعمت دا په 14 اگست باندې دار نصیب کړ او د هر نعمت بارک رب ذوالجلال فرمایي واما بنعمت ربک فحدث. تاسو باندې چې الله پاک کوم نعمتو کې دغه نعمت تذکرہ کوي، تحدیث نعمت کوي، خصوصا دغه ورځ او شپو کې د نعمت یاد ساتي. نو دا 14 اگست په موږ باندې کال په کال راځي، خو زمونږ عوام چې دا په کومه طریقه مناوي نو دا غیر شرعي طریقې په دې کې ډزې کول او په دې کې تماشې کول او په دې کې قسمه قسم فواحش کول چې د دې په ځای باندې یو مؤمن مسلمان حقیقت کې دا وګڼي چې دا ازادي ده او موږ ته الله پاک د کفر نه د هندو مت نه ازادي راکړې ده، موږ یو آزاد ملک راکړی دی، یو آزاد وطن راکړی دی، د اسلام په نوم راکړی دی. نو چې موږ په دې ورځ باندې 2 رکعات د نفل اهتمام وکړو، د صدقې او د خیرات اهتمام وکړو، هغه چې کوم دې موږ تقسیم کړو، د شریعت په دایره کې دنه موږ د خوشاله اظهار وکړو او خصوصا تلاوت او 2 رکعات نفل چې په دې ورځ باندې وشي او د خپل خوشاله اظهار وشي. نو رب ذوالجلال فرمایي چې تاسو کلم د یو شکر انداز اختیار کې په یو نعمت باندې فإن شکرتم لأزیدنکم، چې شکر کړه ادا کوئ نو زه به تاسو ته د نعمت سیوا کوم. نو زموږ په 14 اگست باندې دا د شکر یو اندازي چې موږ یو 2 رکعات نفل وکړو، موږ د الله عبادت وکړو. نو رب ذوالجلال به د ازادۍ د خوند او د نعمتونو په موږ باندې نورم ډېري. الله پاک دې موږ د عمل توفیق راکړي چې موږ د اسلام او د شریعت په دایره کې دنه د 14 اگست د ورځ موږ منو کو او د هر قسمه فواحشونو په کې الله پاک موږ محفوظ کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله.